بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا أي آمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما معززو دما دیگر او دما خام وقت دا ډیر لنډي او دا یو ډیر قیمتي مجلس ته لکه برادر مکرم مولانا سید مقصد علی شاہ باچا صاحب الله دې د په عمر کې برکت واچي چې د دې جمعات معنوي نشاط ثانیه دا الله په دې نوی کول کې د په ذریعہ باندې وکا یقینا دا ډېر لوی سعادت دی او د خپل اکابرو په لار باندې تلل دا په دنیا کې د کامیابی ضمانت دی او په آخرت کې د نجات او د سرخرویی هغه په دې باندې الله پاک قرآن او حدیث کې هغه وعده کړی دي. زمارونو دل تراشی حضرت دل تراشی نه دل تراشی السلام علیکم. نو زمارونو وقتم کم دے لیکن الحمدللہ پدی نبی کل کی ددئی پدی نوجوان نسل کے ددا یو عظم بالجزم کو او دا جماعت ددئی دا نور اغا تربوران او دا قوم او استاسو دا دی محلی خلقو بڑیر لوی خواری زاری سرا اغا آباد کو دا دی مہنگائی پا دور کے یو کمرہ چول داڑے لوی مشکل خبر دا ثابت جماعت پردلو بیا آغا دوبارہ تعمیر او زمرہ بہترین ماحول زشد الترالم او دا خختو دا زوڑ ماحول موکا تو قسم پا خودے بار سخت گرمی دا سڑونا اگا سرنوالا ترخپو پورے اگا خوالیوزی شرابور لیکن بدیز مکہ چے سڑے کی نیدہ اگا برکات تھی کل ظاہری بھی او کل معنوی بھی. نو دا دی ظاہری برکات ہم تاسو تاوس معلوم شو بحمداللہ او معنوی برکات دا خود مسلماتو ندی. حضرت باچا صاحب چے دا جامعہ اسلامیہ اگر روح رواو بانیو او حضرت بابا جی صاحب چھ پدی دے کہ یو ادارہ قائم کڑی وا یو دینی دا داغی نتائج او مظاہر دی ثمرات دی چھ دا نیکی او دا خیر کارونا پا اخلاص سروشی. نو اللہ قرآن مجید کے وئی چھ لا اضیع عمل عامل منکم بدرز دا مولانا شیر علی شاہ صاحب اللہ دی غری کی رحمت کی داغ دا قرآن مجید دا تفسیر اگا الیکٹرانک کلم او پین پا ذریعہ مانے داغی افتتاوا نا مولانا ضیاء الرحمن صاحب ماتوی چه تبا خبری ہوکے نور استادان ہوگن دی نو ما دا یو خبر ہوکا چه دا مولانا شیر علی شاہ صاحب دا اخلاص لوی نمونا داغ دا مرگ دا بعد بغیر صدا شاتا یو ادارینا بغیر داغ دا سلبی اولاد دا تگودونا او بغیر داغ دا روحانی اولاد دا منڈو تڑونا یو خارجی سڑے یو دنیا دار سڑے
یو د جدید علم خاون اگر پاسې دو الله د هغه پر لکه واچولا چې د مولانا شیر علی شاه صاحب ترجمه او تفسیر دا دنیا ته مخامخ کول غواړي دا هغه د وفا اظهارو چې مولانا شیر علی شاه صاحب د دارالعلوم حقانیه سره تر نزع د عالم پورې بلکې په نزع عالم کې چې هغه کوم خط لیکلی دی رحمان اسپتال کې په د هغې نتیجه او مظاهرو نو د مارونو الله د چا عمل نه ضایع کوي د هغه عظیم مساعي نن په نوي شکل کې کمپیوټرایز او الیکټرانک پین په ذریعه باندې هغه الله دنیا ته ورسول خو بهرحال زه کله کله ویم د خپل مولیانو ته او دی پیرانو ته چې د چا د سره خورئ نو د هغه یادول ډېر ضروري دي او زمون شیخ به جس کې کایې اوس کې گیت گایې وای د چا چې خورئ نو د هغه خو ښه وایئ که نه نن که مونږ څوک یادوي نو د مولانا عبدالحق صاحب په برکت مو یادوي یا د مولانا سمیع الحق صاحب په برکت او که دی یادوي نو د باباجي صاحب په برکت یادوي یا د حضرت باچا گل صاحب په برکت یادوي نو یقینا دا په لواحقینو او په اخلافو باندې د اسلافو حقي کنی هغه خو الله ته تللی دي هغه ځای ته تللی دي چې هغه ته داسې نعمتونه ملاویږي چې حدیث کې راځي چې ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا علی قلب خطر خو به هر حال دا نوې کول د دینه واقف شي چې یاره دا کوړه خټک څومره لوی کردار دی په دینی تعلیم ترویج و اشاعت کې دا کوړه خټک په روحانیت او په باطینی علومو کې څومره لوی کردار دی او نن هغه کردار مونږ هېر کړی دی نن نوی مسلمان او نوی کول هغه د موبایل هغه اسیر جوړ شوی دی نو بهرحال دې حوالې سره دا دوه کتابونه چې دا یو د حضرت باچا گل صاحب د جماعت بنیادی طور باندې هغه تذکره او تاریخ دی او دې سره سره چاپیره دا کوړي تقریبا 100 جماعتونه وایي که نه مولانا 116 جماعتونو تاریخ د ټولو ته ووي خو لیکن کلم اوچتول خلکو ته داسې ښکاري لکه چې مار او لړم ته لاس اچول نو د مار او لړم سړی وچیچي نو ټک درکړي نو بیا به ورپسې دمګر پسې ګرځي نو زمونږ پښتنو کې هسې دا رواج نشته قسم په خدای ما ته ښه یاد دي چې سن 91 یا 92 زه جامع اسلامیې ته تللی وم او پیر ګوهرجي صاحب ژوندی او زه د هغه سره په ټیبل د پاسه کېناستم او ما ورته د حضرت باچا گل صاحب تاریخ لیکل پکار دي هغه ما سره ډېر ګپ شپ ولګولو کله به تیز شو کله به دغه شو خو ما ورته وي چې یاره بعضې خبرې هغه ما ته وي ګپ شپ کې یاره تاسو وایي دا لیکلي دي دا ما ته د هغې توړ ولیکه که نه نو هغه ته ما هغه مال 91 92 کې هغه زه لاړم دغه هغه هوټل د چا و فقیر و که نه زمونږ هغه نه یې راته چای راوغوښتې او یو درازې کلاو کو هغې نه یې بسکټ راوباسل بیا یې دې کې زوی رالو څه چلو هغه استاد وهلی و نو دا ما ته پوره یاد دي چې ما هغه ته د دې خبرې ترغیب ورکړی و چې د حضرت باچا گل صاحب تاریخ لیکل پکار دي نن الحمدلله دا هغه کار شروع کړی دی هغه دې نه پس دویم مرحله کې دی خو سره دس د هغه مشرانو په نوم باندې بعضې مکتوبات هغه جمع کړل مکتوبات مشاهیر دا د مولانا سمیع الحق صاحب ډېر لوی کارنامه ده حضرت مولانا تقی عثمانی دارالعلوم حقانیه کې ووي چې ما د اردو عربي انګریزي فارسي او یو بله ژبه یم یاده کا 5 ژبو لټریچر ما کتلی دی خو په یو لټریچر کې دومره لویه ذخیره د مکتوباتو ما نه ده لیدلي نو الحمدلله دته الله د هغې نه یو رهنمایي ورکړه مکتوبات شیخین په نوم باندې کتاب لا ده مونږ ته نه دی ښیلی ډېر هوښیار دی ځکه نه ښایي چې ټول مفت خواره دي ما ته تجربه ده زه دارالعلوم کې کتاب چاپ کړم هېڅ څوک یې نه اخلي ما ته خلک وایي دا طالبان به درنه یو منټ کې واخلي ما یاره دا ټول د مفت کلذي والا دي کله کله بیا زه چا نه خیر خیرات واخلم نو بیا یې مفته کې تقسیم کړم نو بیا دومره لینونه جوړ شي که نه هر سړی ځه وجدته طالبانو ته یم فقط اړم ته نو دې غریب مجبوره دی چې هغه لرې ما هم لږ ګزاره وکړه 2 ځله مې وویل چې څوک اس کوم چې دا کتابونه راړه خو ما یې چې که زه یې واخلم نو دا 10 نور به یې مفت اخلي
نو زما وروڼو ډېر ګران کار دی. اول خو د خپل د خاندان مشرانو ته پکار دی حضرت پیر صاحب ناست دی چې دته سپیشل فنډ قایم کړي. دا ځکه ستاسو تاریخ محفوظوي. یو تاریخ تا موجوده دور کې په خپل شکل کې ژوندی کو بادشاہ صاحب په خپل عملی دغه مظاهرو کې، او یو د اکابرو تاریخ په سلسله د الفاظو کې او حروفو کې لیکل دي. نو دا د علم و اسماء الرجال دا ټول علم په دې باندې جوړ دی. نو دا د مستقبل لپاره د خلکو لپاره ډېر لوی یو نمونه وي. نو ستاسو دا ټول خاندان د ده سره یو خو لبیک وایي، او دین علاوه دا کوړه خټک هغه خلک چې څوک د قلم قیمت پیژني. ځکه کوړی د قلم دغه کلی دی. خوشحال خان بابا نن خلکو ولې پیژندلی دی؟ د قلم په زور. نن که زمونږ دا روحاني لوی مرکز دی دارالعلوم حقانیه، دا په 4 دانګې عالم کې خور دی. ما ته خپله تجربه ده. ما معمولی کتابونه لیکلي دي، خو د دور دراز علما راشي ما ته وایي جی ستاسو کالم ما اسلام اخبار کې کتلی دی، ستاسو فلان کې کتاب ما په فلان کې کتابخانه کې کتلی دی. دا کتاب داسې یو شی دی چې ستا مخالفم د هغې د مطالعې ته مجبوروي چې یاره ده څه لیکلي دي. نو الحمدلله ډېر تیل دته نه لګوم د شیخ صاحب خبره، خو مقصد دا دی چې کار وکړه. الحمدلله یو کار یې روان کړی دی، او دې کې مخې ته مشکلات راځي. ټولو نه لویه خبره هغه د اسباب و وسایلو مهیا کېدل دي. یعنې دې نه ګرانۍ کې یو وړه غونې رساله زه چاپ کوم دارالعلوم کې چې ما شروع کوله. مولانا انوارالحق صاحب ما ته وي چې په دې خو به پیسې لګي. ما یې د پیسو نه بېغمه شه، زه به یې د چا نه راټولوم. نو دې به یو رساله وباسي د خپل د نیکه په نوم باندې، د غر نیکه په نوم باندې المهربان. نو هغه رساله هره میاشت چاپ کول دا هم کار ادارت. بیا کتاب لیکل. نو کتاب لیکل ډېر لوی ګرانه خبره ده. نن که د 2 صفحو هغه یو فارم چاته ورکړي چې دا ډک کا، قسم دی ما ډېرو خلکو ته ورکړي دي، بیا واپس راته نه دي راوړي. دا طالب ناست دی اوس هم دارالعلوم کې ما پې باندې تقسیم کړي دي چې دا بعضې خبرې د استادانو نه ولیکه لږ راوړه، بس هغه سنبال پراته دي، په زوره دی ورپسې روزانه ځي لیکن واپس جواب. نو فارم خلک نه ډکوي. نو تاریخ لیکل خو ډېره لویه خبره ده. نو د ډېر لوی احسان وکړو، خاص کر د دې جومات چې کوم متعلقین دي هغوی مانم چې یاره دې سیس سره ځان وابسته کي. او چونکې دا دور دا د موبایل دور دی، نو دې دپاره خلک اوس قلم او کاغذ هغې غورځولی دی. نو دا قلم او کاغذ دې ته به دنیا واپس راځي، نو هله به کامیابیږي. ځکه اولین وحي کې د اقرا هغې کې بالقلم ټکی راغلی دی، او قرآن او حدیث کې ځای په ځای د قلم تقدس او احترام د هغې ذکر دی. نو زما وروڼو کمپیوټر خو داسې شی دی زمونږ تره به وي خدای دې وبخي موبایل، هغه ته به مونږ وي صبر وکړه موبایل کې راوباسو. مړه وایي دې کې څه ته لیکئ؟ په یو کاپۍ کې لیکئ چې په یو ټک سره هر څه خلاص شي. هلکه سافټویر یې ختم شو، هلکه دا کرپټ شو، هلکه اوس راوځي نه. او دا دې کې چې دی نو ډېر لوی څیزونه هغه لوډ شو، د هغې د وجې نه هغه سلو شوی دی. نو دې دپاره علم دا د قلم او د کتاب نوم دی. نو الحمدلله دا 2 کتابونه د ولیکل، یو د مساجدو په حوالې سره او یو مکتوبات شیخین. انشاءالله دې کې به نور هم دته ډېره لویه ذخیره میلاوه شي، ځکه د جامع اسلامیې ډېر هغه فضلا په دې قللو جبالو کې دي، او په هغې کې ډېر خلک پراته دي چې هغوی سره هغه څیزونه چې د خپل استادانو تقاریر دي. یعنی دا مولانا باچا ګل صاحب تقریر د بخاري خلکو لیکلی دی. زه یو دغه شیر کړی و په دې خپل دغه کې یوټیوب کې چې د باچا ګل صاحب کوم په کشمیر کې یو دغه کړی دی تقریر په بخاري شریف په اختتامی درس کې. دومره قیمتي دی چې دې زمانه کې هغه نکات هغه تاسو به د استادانو نه نی اورېدلي. نو دا ډېر لوی قیمتي شی دی، خاص کر د علماو ته ویم چې دې سره وابسته شئ. ما ته بله ورځ نواز حسرت صاحب د مولانا سمیع الحق صاحب کلاس فیلو دی په دې ریډیو پاکستان کې. نو هغه ما ته ټلیفون کړی، نو بیا دا د ده نمبر هم غوښتو. ما ورته د ده حوالې سره څه خبرې کړې وې، نو ده ته پکار دي چې هغه سره ملاقات وکړي، ځکه هغه د بادشاه ګل صاحب د پلار لړې بیا نه تللی د ژوند څه پته لګي، د خدای بنده سبا چا لیدلی دی. دې دپاره نواز حسرت د سن 36 د هغه پیدایش دی او د مولانا سمیع الحق کلاس فیلو دی، د ریډیو پاکستان ډایرکټر پاتې شوی قاضي عبدالودود اسیر. او یو دا
نو بهرحال هغه ما ته ډېرې کیسې وکړې. یو یې پکې راته دا وویل چې مولانا عبدالحق صاحب کشمیر ته راغلی او دلته بهترین تقریر کړی وایي هغه تقریر ما سره پروت دی. خو یو خبره یې بیا راته وروستو افسوسناک وکړه چې هغه تقریر په هغه غټې د باجې والا ریډیو باندې ریکارډ شوی. ما دا باجه به ورته څوک اوس پیدا کوي. اول خو هغه دغه نشته او ککوړې نو اوس هغه ما یاره د هغې هم څه ټرای وکړه. بل ما مولانا عبدالحق صاحب نه اخر کې سن 84-85 کې هغه یو ډېر تفصیلي انټرویو اخیستې وه. هغه تفصیلي انټرویو مولانا عبدالحق صاحب د بیمارۍ په عالم کې ورکړي وه او د نواز حسرت صاحب وی چې زما نوم یې واورېدو نو رضا شو کنیا سبق ته هم نور راغلی. ما یې عام پکاره ده وایي دې دپاره به زه د ریډیو پاکستان دوره کوم او چونکې سفر ما ته ګران دی خو ګورم به اول خو پېښور کې موجود وي او کني نو بیا به د اسلام آباد والا نه. نو دا ډېر څیزونه دي که دې پسې سړی ولګي که نه نو الله پاک هغه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دا هم په هغې کې شامله ده. خو چې سړی بے جهد و بے کوشش ثمر کس کو ملا ہے بے چور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے. اول اخره د ځان غوښې نو بیا اخره د ښکار غوښې. نو دا مشکلات دي. بهرحال زه په دغه کلماتو باندې اکتفا کوم او الله پاک دې مونږ په صراط مستقیم باندې روان وساتي. هغه صراط مستقیم چې د هغې په خلکو باندې انعامات شوي دي او هغه خلکو نه دې الله مونږ وساتي چې هغه مغضوب علیهم دی. او آمین و آخر دعوای ان الحمد لله رب العالمین.